بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک داغه مفهوم دی چې الله جل شانو په خپل د مسلمان بوډا نه حیا کوي. امام بخاری رحمه الله شیخ او استاد یحیی رحمه الله هغه چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید چې الله جل شانو د سره سم معامله وکړه. هغه ورته چې کله ځل الله پاک ته مخامخ شو نو ماته چې اے بوډا ته دې سوي زغله وم چې د الله جل شانو زما سره معامله ډېر زیاته سخته ده. نو الله جل شانه ماته وی چې ولې غلی؟ ما ورته وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث اورېدلی د هغې مفهوم دی چې الله پاک په خپله د مسلمان بوډا نه حیا کوي او زه هم بوډا یم. نو الله جل شانه راته وی چې او زموږ رسول چې کوم دی نو هغه رښتیا ویلی دي او ما له یقینا د مسلمان بوډا نه حیا راځي، د هغې د برکت نه زه ستا بخښنه کوم. الله جل شانه د مسلمان بوډا نه حیا کوي. موږ له هم پکار دی چې د خپلو مشرانو هغوی حیا کو، د هغوی قدر کو. هغه که د پلار په روپ کې دی، هغه که د نیکه په روپ کې دی، هغه که د یو کلي یو ګاونډي په روپ کې دی، هغه که د تره په روپ کې دی، که د هر چا په شکل کې دی، هغه نه حیا کو، د هغه قدر کو، د هغه عزت کو، د هغه خدمت وکړو. او په موږ هم دا وخت را روان دی. یو انسان دې دا نه وایي چې یاره زه ځوان یم نن او زه د دې مشر قدر نه کوم، نو سبا له به دی هم مشر کېږي، سبا به په ده باندې هم بوډاوالی راځي. نو لهذا که چېرې مونږ د خپلو مشرانو نن قدر وکړو نو سبا چې کله به مونږ بوډاوالی راشي نو زمونږ کشران به زمونږ قدر کوي او احترام به کوي انشاءالله. او که چېرې مونږ د خپلو مشرانو قدر ونه کړو نو بیا به دا ګیله نه کوو چې یاره زمونږ کشران زمونږ قدر نه کوي.